موسی علیہ السلام د مدین نه راتلو د شعیب علیہ السلام د طرف نه را روان شو. خپل بیبیم ور سره ده. د یخنې موسم دی او دغه وخت کې باران مو او تور شپه وه. د موسی علیہ السلام نه لار خطا شوه. مخکې مزل کوي بیبي ته د اولاد د پیدا کېدو آثار محسوس شو. نو موسی علیہ السلام فکر کو چې اوس به څه کوم. نمبر د کوه تور په سر باندې د اور لمبه ښکاره شوله. نو موسی علیہ السلام وی چې دې وخت کې خو بیبي ته د ګرمایش ضرورت دی. یخنې موسم دی، شپه ده، باران دی، لامده خوشته یو. دې وخت کې د ګرمایش ضرورت دی. ماشوم د پیدایش آثار دی. نو هغه د کوه تور سر ته وخته چې په هغې باندې بر یې وکتل. نو د اور لمبه ښکارېده خو هغه د اور لمبه نه وه، هغه د نبوت نور ځلېده. دقه وخت کې موسی علیہ السلام ته نبوت ملو شو. نو موسی علیہ السلام ته حکم وشو اذهب الى فرعون انه طغى. لاړ شه فرعون ته، دعوت د الله تعالی د وحدانیت ورکا. سرکشي شروع کړې ده. نو موسی علیہ السلام لاړ شه ورپسې دعوت ولا ورکا. موسی علیہ السلام سره فکر دی چې لاندې د غر نه ښکته بیبي باران ګیره کړې ده. هغې ته د ماشوم د پیدایش آثار دي. باران لامده کړي یو، هغې له غم پکار دی. نو موسی علیہ السلام الله تعالی ته وایي چې پروردګاره ستا د طرف نه حکم په سر سترګو، خواخوا بیبیم په تکلیف کې را. نو څه وکم؟ اول د بیبي خدمت او کنه ډایرک لاړ شم د فرعون مخې له هغه ته دعوت ورکم. الله تعالی دا نه وایي چې ته د بیبي نه بېغمه شه، بلکې د سر په سترګو ورته ښایي چې زه څه کولی شم. ورته یې وی په لاس کې دې څه دي؟ موسی علیہ السلام وی امسا ده. دا مخې تک څه پراته دي؟ وی کاڼې دی. وی په دې امسا باندې دا کاڼې ووخه. چې کاڼې ووخه هغه کاڼې وچاوده، دننه پکې بل کاڼې رووته. وی دا کاڼې م ووخه هغه کاڼې ووه نو هغه م وچاوده، منځ کې پکې بل کاڼې رووته. وی دا درېیم کاڼې م ووخه نو چې هغې ووه نو هغه وچاوده، دننه پکې چینجې رووته. په دریو کاڼو کې دننه بند چینجې و. او ډیره د تعجب خبره دا وه چې هغه چینجي سره په خوله کې شنه پاڼم وه. نو موسی علیہ السلام فوراً پیش شو چې په دریو کاڼو کې دننه چینجې جمدې ساتي او شنه پاڼه وله ورکوي. زما د بیبي انتظام بم الله تعالی خو کی. بیا د چینجي څه ذکر کو. موسی علیہ السلام چې ورنږدې شو، غوږې ورنږدې کړ، نو وویرېدل چې دې چینجي ذکر کو د الله تعالی پاکي بیانوله. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی، پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني. ویعرف مکانی، زما ځای ځایګي ورته معلوم دی، زما ځای ځایګي پیژني. ویرزقنی ولا ینسانی، رزق راله راکوي او کله مې ایری نه. موسی علیہ السلام چې د دې چینجي د خولې دا شنه پاڼه ولیده او دغه تسبیحات یې واورېدل، نو پوه شو چې دا چینجي په درې کاڼو کې دننه دل الله تعالی رزق ورکوي او رارسوي. زما بیبي له بې له دې نه ښه ورکوي. بس فوراً بیبي له دام سوال جوابونه که چې ته پلار کره لاړه شه یا دلته یو زه دنه لاړم. دی م ورته ونه وی. بس موسی علیہ السلام په خپله مخه روان شو. د بیبي د پلار کور نږدې و، هغه پلار کره واپس لاړه. ماشوم هم الله تعالی ورکو او موسی علیہ السلام فرعون طرف ته لاړو. دې ځای کې دا معلومه شوه چې موږ او تاسو به په الله تعالی باور ساتو چې الله تعالی پیدا کړی، نو الله تعالی به موږ له روزي راکوي.